دا بلاګ سپیشلی د کرکټ لور د پاره ده. څومره هم مسافران وي هغه کرکټ ډیر زیات شوقین خو مجبورای او د مسافرته د واجب هغه کرکټ کولای نشي نو دا بلاګ سپیشلی هغه د پاره ده. د سپینکی ګراوند باندې چاچا میچونه کړي او تاسو کا اوسم کرکټ یادېږي نو دی ویډیو باندې خو غوونه کمنټ وکړئ او لازمی شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، امید کوم تاسو بروغ جوړه او خیر خیریت سره بوئ. نن مازیګر مرتضان ریډي کو او خپل خو کلی توخسره کې روان شم د سپینکی ګراوند په طرف. 15-20 منټ سفر کوونه بعد الحمدلله خیر سره سپینکی ګراوند ته ورسېدم. دلته رسیدو سره هغه ټول زړې یادونه را تریات چې دوه کاله پهله بدلته ز کرکټ میچونو د پر راتلم او مازیګر چې ما کرکټ میچ یا پریکټس نه وکړ نو ما باندې مخام نه کیدلو نو بس ډیر مصروفیت د وجه نه ما بالکل کرکټ پرې خېده او سو کوس چې ما په مخ کې کرکټ کوي نو ما ته ډیر زیات یاد راځي خو بس اوس واپس کرکټ ته نشو راتلې د مصروفیت د وجه نه. دوه کاله پهله چې کلم زدي ګراوند ته راتلم نو مو به میچ او خه جذبه سره برزل چې نن به میچ ګټو خه بیټینګ بولینګ وکاو او نن داسې وخت چې زه دلته رغلم د میچ کتلو د پاره او نن دا میچ د پی ټی آی ټیم او د شامی ټیم په مینس کې. پی ټی آی ټیم پهله بیټینګ کړه او 171 رنز ټارګټ ورکړو شامی ټیم ته او د میچ اخرای کې ډیر زیات شخ شو یعنی مزیدار شوی چې ولې 1 اور 26 رنز پاتې او اوس به پته لګي د شامی ټیم ول 1 اور 26 رنز پوره کوي او پی ټی آی ټیم ول بالینګ ولې غټي خو خیر ډیر زیات سسپنس نه بعد د شامی ټیم ول بیټسمن اخیری اور کې څلور چکی ویلې او د میچ وګټلو او څومره هم تماشا یو د میچ ډیر زیات انجوای کو ولې چې اخیری ګین پر پته نه لګي چې د میچ به سوک غټي او خوندم داسې میچونه کوي چې تماشا یې مونږ لطف کی او ټیم ول مونږ مزه واخلي وکی سره نن میچ ما ډیر زیات انجوای کړو او ډیر زیات خخي چکی ادوانو طرفونو ولګیدل او مسافر یاره د توخسره کلی د زیړ مازدیګر او د خستا ګراوندونو میچونه دا به تاسو یادېږي. دینه بعد انعامات زه ترغلو ولې چې زمون خوک تروزی حسنین دلته فرست سنچري ویلی او هغه ته دلته کیش پرایز ملويږي او څومره هم له مسافرونو چې هغه دلته مازیګر کرکټ کولو میچونه به کولو نو هغه کا د کرکټ یادېږي نو لازمي دی ویډیو باندې کمنټ وکړئ او د ویډیو تاسو کمې لکه نه ګوره.